بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سورة الأحزاب آية نمبر 1. دې آیت کې وایي بیانې د هغه چا لپاره کوم کسان چې الله او د الله رسول ته تکلیف رسوي. الله ورسره په دې وجه نه ذکر کوي چې د الله رسول ته تکلیف رسول الله پاک په داسې خفه کېږي. د الله رسول ته تکلیف رسول الله جل جلاله په داسې خفه کېږي لکه الله ته چې تکلیف رسوي. قیامت پر ورځ باندې به د جهنم نه یوه غړنګه راوچته شي. هغه به د دې اواز وکړي چې زما چا باندې مقرر شوي یم چې چا الله ته او د الله رسول ته تکلیف رسولی. بیا به هغه کسان ته د مجمع نه داسې راوچت کړي لکه څنګه چې بانګي دانې راوچتې، هغه به ډایرکټ جهنم ته وباسي بې حساب و بې کتابه. تکلیف رسول داسې ودي چې بدني تکلیف رسول لکه په اکثر موقعو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته بدني تکلیف رسول شي، او زبانی تکلیف هم دی داسې تان تشنیع پیغور ورکړو پروپاګانډې جوړو بدله دی سترګې سپورې دی سپکې خبرې کړو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یاد هغه ازواج کړو بدې خبرې کول چې هغې باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسي. لعنهم الله لعنت کړی دی په دوی باندې الله فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت دواړو کې په دوی باندې د الله لعنت. تاسو لعنت پېژنئ؟ لعنت دې ته وایي د الله د رحمت نه لرې کېدلو ته لعنت دی. دې سړي باندې د الله رحم نه کېږي کوم سړی چې لعنت شو. وأعد لهم عذابا مهينا. تیار کړی دی د دې لپاره عذاب سپکوونکی. دنیا کې په لعنت دی، آخرت کې هم لعنت دی، جهنم عذاب یې تیار کړی. والذین هغه کسان یؤذون المؤمنین چې تکلیف ورکوي مؤمنانو سړو ته والمؤمنات مؤمنانو زنانو ته بغیر مکتسبوا بغیر د هغه څه نه چې کړي دي فقد احتملوا یقینا اوچت کړي دوی بهتانا بهتان و اثما مبینا ښکاره ګناه. په دې کې وایي چې د هغه څه لپاره چې هغه مسلمانانو ته تکلیف رسوي. او په دې کې غالبا مراد په دې کې عایشه رضی الله تعالی عنها هم د جهاد د رسول کې خبرې کړې بهتان یې پورې تړل. نور صحابه پورې خبرې کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما صحابه ته زما په نظر ګورئ، یعنې که څوک د هغو سره محبت ساتي ما د دوی ځکه سره محبت ساتي، څوک د هغو سره دښمني ساتي هغه زما د دښمنۍ په وجه زما د پوځ په وجه صحابو سره دښمني ساتي.
دا ډایرکټ صحابه سره خبره نه ده بلکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم یا به زما د محبت په وجه زما د صحابو سره مینه کوي او ورته تکلیف نه ورکوي یا به زما د دشمنۍ د وجه زما د صحابو سره دشمني الله صحابه نه علاوه عام مسلمانانو ته هم تکلیف رسول په دې آیت کې راغلی چې مؤمنانو سړو ته یا ښځو ته تکلیف رسول حرام دي ګناه ده بهتان تکلیف رسول هر قسم چې دی حرام دي ناجایز دي تاسو وخت ذکر کړی په جب باندې تکلیف ورکول حرام الله تکلیف ورکول حرام تاسو پوهیږئ زبانی دی یا بدنی دی پراپیگنډیک بهتان ده غیبت کو الزام په چا باندې ده چاته داسې خبرو کو چاته کمزور کو چې هغه باندې هغه خپه شي خپل ته تکلیف ورسوي د چا بېعزتي کو دا حرام دی حرام دا زموږ د رسول سبق دی چې د خپل مسلمانان حلال د دې کسانو مبارک الله زموږ د تپوس کوي د دغه ګناهګارو خلکو د عام مسلمانان چې که دوی ته موږ تکلیف ورسوو د دوی غیبت کوو د دوی چغلي کوو یا دوی ته الزام بهتان لګو دوی پسې پروپاګانډې کوو نو دا داسې خبره نه چې لاره پاتې شوه د دې باره کې الله جل جلاله زموږ نه تپوس کوي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله دا خلق چې د مسلمانان چې د الله پاک کړه الله دا کړه پاک لیکن د سړي چې خپل کړه سره څنګه محبت دي هغه په نظر راوخته دا الله جل جلاله د مسلمانانو سره دغه محبت دا خلق د الله پاک کړه فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وطول کې ورته الله باندې باندې هغه څوک دی چې هغه الله کړي سره خصل وای سبحان الله او تکلیف نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الله قسم چې مسلمان دی الله قسم چې مسلمان دی الله قسم چې مسلمان نه دی صحابه د تاسو څو مسلمان نه دی من لا يضمن جاره البوائد د چا ګاونډي چې دغه د تکلیف نه محفوظ نه د چا ګاونډي چې دغه د تکلیف نه محفوظ نه دا سره مسلمان نه دی مونږ کوشش وکړو چې دا خپل کردار باندې نظر مونږ د ګاونډي باندې څومره تکلیف برداشت کولی شو د ګاونډي څومره تکلیف په ځان برداشت کولی شو ټول کشي ځان ته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان نشانی دا ده مسلمان وایي دی دا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان وایي هغه چاته چې هغه د لاس نه او هغه د جبې نه بل مسلمان محفوظ وي چې د ده د لاس نه او د ده د جبې نه بل مسلمان محفوظ نه وي کې د مسلمانۍ نښه نشته کوم کسان چې مؤمنانو ته تکلیف ورکوي خپل د ذاتي سکون لپاره تک کیسټ په خپل ورور مسلمان باندې په هغه باندې بحث کوي د هغه په کور باندې بحث کوي د دې لپاره یوازې دا نه چې تاسو په ښکاره شو بلکې الله به دې جواب ورکړي الله به د دې باره کې تپوس کوي مسلمان ته تکلیف ورکول مسلمان ته راحت آرام رسول مسلمان باندې پردې اچول دا د مسلمان شان دی چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله الله جل جلاله په پرده باندې په دنیا او په آخرت دواړو کې پردې واچوي او چا چې د مسلمان پردهداري وکړه د هغه یو پټ ګناه و هغه خلکو ته ښکاره کړه د هغه یو پټ عیب و هغه خلکو ته ښکاره کړه
نطيب الله جل جلاله نبارك نمحكي في الدنيا كشرمي ترديب له حديث الكرام جدا بقول كناسي او الله بطي رسولك لا الله قد يكون بدل كافر ده زي تكليف وكل مدة بكرة كل شيء زميان مسلمان كافران شديدا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرمائے دبي وینا زمون دبي بشر دبي معلومه زمون معلومه بشر دبي تمام جانا راست ده عزت حفاظت مسلمان نه لازم कुछ जिम्मेदारी मुसलमानों को बोल के पारी की उस तरह को काफिरों से जंग दे अगर जो दाखल पड़ा है तो दारुल हर्ब दाखल में लगा से والذين حركسان يؤذون المؤمنين تكليف وركي مؤمنان والمؤمنات والمؤمنان خضطان بغير ما اكتسبوا بغير دهانة سنة كريمية دور تبي غطي كريمية دور موتقلا لكن لا كذا لكن يا لكن خزي فقد احتملوا يقينا من شك بهتان وإثما مبينا أو كنا واضحا إن الذين يقينا هرقسان يؤذون الله تكليف ورقي الله ورسوله أضاعوا بأمرتا لعنهم الله لعنت كده قديبان الله في الدنيا والآخرة الدنيا وآخرتك وأعد لهم تيار كده دوی دپارا عذابا مهینا عذاب سپکونکے والذین حوکسان يؤذون المؤمنين تكليف ورقي مؤمنان صلوتا والمؤمنات أو مؤمنان زنانوتا بغير ما اكتسبوا بغير دهانة سنة چکڑی فقد احتملوا يقينا مجد كدوي بهتان وإثما مبينا وكنا واضحا صلى الله عليه وسلم